بسم الله الرحمن الرحيم. من الفاتحة وعليه قراء مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن المبارك والشافعي رحمهم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من الفاتحة. دا سورة فاتحين آيات سو نسخو کی من الفاتحة راغلے سو کی آیت من الفاتحة او لاندې ناکید اشاره کړې د جزء منها وکذا من كل سورة عند الشافعي رحمه الله تعالی. امام بیضاوی رحمه الله چونکه شافعی المسلک ته په دې وجه باندې د خپل مسلک انداز کې خبره کی آیت من الفاتحة دا د سوره فاتحه نه جزء آیت ته او د سوره فاتحه جزء دی. وعليه او په دې جزئیت باندې قائل دی قراء مکه د مکه مکرمه قاریان هغه قراء چې کم هغه مخکې تیر شو ها هغه ائمه ثمانیه مشهورین چې کوم بل ورځ تیر شو ها ناغي کې چې کم د مکه مکرمه دی هغه فدی قائل دی والکوفه او د کوفی والا قراء وفقهاؤهما او د دې دواړو ځایونو چې کم فقها دي سوا د امام صاحب رحمت الله علیه ناغم د کوفی دی ها پوهیږئ خدا غي نه علاوه چې نور څومره فقها دي هغوی ټول قائل دي په جزئیت ته بسم الله چې دا د فاتحې څه دی. وابن المبارک عبدالله ابن مبارک رحمه الله والشافعي رحمهم الله. تاسو پوه شولئ نو چې کله د فاتحې جز شلو حافظ او د هر صورت جز شلو نو دا خبره ورسره یقیني شوله چې د قرآن هم جز شلو ها ځکه فاتحه خو د بل ځای نه ده د قرآن ده او دا صورتونه خو د قرآن دي نو چې د دې جز شلو نو د قرآن کریم جزئیت یقیني ثابت شلو پوه شولې. وخالفهم او د دې مخالفت کړی دی. وخالفهم چا کړی دی؟ قراء المدینه والبصره والشام وفقهاؤها ومالك والاوزاعي رحمه الله تعالی. دی ټولو مخالفت کړی دی پوهیږئ او مخالفت دا دی چې امام مالک رحمه الله د سره قائل نه دی هغه وایي دا د قرآن جزء نه دی ها د قرآن کم د دې صورت په اول کې چې کم بسم الله لیکل کېږي هغه د دې قائل نه دی هغه وی نه دا د صورت جز دی نه د فاتحې جز دی نه دا د ټول قرآن یو جز دی بالکل هغه ده. د دې وجه نه د هغه په نیز باندې په مانځه کې بسم الله نشته دی ها پوهیږئ ولې نشته دی ځکه دا د قرآن جز دی نه امانځه کې هو فقرؤ راغلی قرآن ولولئ ما تیسر من القرآن او دا قرآن پوه پې شولې نو دا یو بل ته مخامخ شولې دا دوه ډلې ها امام شافعي صاحب او دا نور چې څوره دي هغوی د هر څه د جزئیت قایل دي د ټول قرآن جز هم دی د فاتحې جز هم دی د صورت چې د صورت جز شو د فاتحې جز شو نه د قرآن جز شو او هغوی مخالفت کړی دی هغوی د جزئیت القرآن نه چې کوم دی نه انکار کړي د سره د قرآن جز پوهیږئ منځ کې امام صاحب رحمت الله علیه پاتې شو ها پوهیږئ نو زمونږ د احنافو مسلک دا دی تاسو تلوي کې ویلي هم دي متقدمین احناف چې دي حفیظ صاحب نو هغوی د جزئیت القرآن نه انکار کوه چې دا د قرآن جز خو متأخرینو بیا قول وکړلو چې نه دا د قرآن جز دی ها خو کومو دا بسم الله الرحمن الرحیم چې کوم اول د صورت کې لیکلی ها دا د ټول قرآن یو جز دی ها یو آیت دی اگر چې 113 پیری بسم الله راغلی ده خو په 113 کې صرف دا په یو آیت کې حساب ده ها تاسو تلوي کې خبره کړو پوه شولئ یو سوره نحل کې چې کوم راغلی ده نمل کې سوره اخو نه اخو یقیني اخو دنه د قرآن حصہ ده هغه نه دا صورت اول کې چې کوم راځي خبره ټوله دی کې د امام صاحب رحمت الله علیه
نسا منقول لی نو تا توائی ولم ینس ابو حنیفت امام صاحب رحمت اللہ علیہ تصریح نہ دا کڑی فیہ دے بارک بشیئن دا اشی باوجود دا دینا چی دا کوفی سمر فقہا وغید جزئیت قائلوها نو دا سی موقع کی دا خاموشی پا دا سی موضع کی چی دا خد بیان موضع و طول خلق دا دی جزئیت سدے قائل دے و امام صاحب رحمت اللہ علیہ خاموش دے و تصریح نو پا ظن خیال شوئے دے فظن چی انہا لیست من السورت عنده دا پا نزبان دے دا سورت جز ندے دا سورت دا قرآن جز شلو پوانا شولے بھی دا قرآن نا امام صاحب رحمت اللہ علیہ منس کے شلو دا قرآن جز دے دا سورت جز ندے امام مالک سے بھی دا اس چی جز ندے او شوافی بھی دا عرص جز دے مسئلہ مسلسل شولا پوئی گئے نفظن خیال اکڑلے شو چی انہا لیست من السورت عندہو تاسو پوشو لے بخبرو من استاسو محشید کرخی سے قول نقل کرے لا عارف هذه المسألة بعینها لأصحابنا المتقدمین دا مسئلہ بعینه ما توینا دا معلومہ متقدمین و احناف صرف دا دی دا خاموشی ندا دا دلالت کی چیر دا دا صورت حیثہ ندا سیویلی ندی ندا نویل دلیل دا دی خبری دی چی دا دا او چاویلی چی کل امام صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارہ کی تصریح انکڑلا پوئے گے نو دا خیال اکڑلے شو چی دا دا صورت حیثہ یا پخپل اصل بانفر اصل خو نشوالے ہو کنا او ثبوت خو سغواړي دلیل واړي نو چې سو پوری دلیل نه دی راغلی په خپل حال باندې ولکه تاسو پوه شولې خو ما ته ګوره احناف په نسبت باندې د صورت نه ده د قرآن نه ده وسئل محمد بن الحسن الشیبانی رحمه الله دې باره کې خبره کی چې د قرآن حصہ ده ګوره امام محمد صاحب نه تپوس وکړلی شو عنها فبارده تسمیک فقال ناغا جواب کی ہوئی ما بین الدفتین ما بین الدفتین دا دی دوارو دفو منس کی دا دی دوارو قایو منس کی یو قایدہ دا یو دا دا طول کلام اللہ تعالی دا خدای سدے پوئے گے نو دفتینو کی خودن بسم اللہ دا نو دا قرآن حصہ شوالا دا قرآن وما بین الدفتین اغا ما بین الدفتین چی کم دا صحابہ کرام وقت کی چی کم قرآنو نو دا اضافی لکل چرتا رکو لکل دا چرتا پکیو سید لکل دا چرتا سورة الفاتحہ مدنیہ دانا صرف بسم اللہ نپوئی گا محمد او دا امام صاحب رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمہ اللہ چکلا دا خبر اکڑلا نفتح لگی دلا چی دا قرآن حصہ دا حسن دا صورت حسن دا دا کلام اللہ شنو چی کلام اللہ شنو خود قرآن حصہ شو لگا مبین انتفتین کی خدا قرآن دا غمر علیہ بسم اللہ تیدے پوری پوش والے لنا احادیث کثیرت منها ما روا ابو حریرت رضی اللہ عنہ لنا قاضی صاحب زان یادی زمون دا پارا شوافے یادی چاہ دا پارا شوافے و دا پارا وی زمون دا پارا احادیث کثیرہ دیر شے احادیث دیر شے پوئے گیا بخبر امان خو دی بارا کی راضی چی دا دی یو عالم دے او 200 روایتونا دا بسم اللہ دا جزئیت بارا کی راوڑی دی خو غالباً امام دار قطنی سیبتی تپوس چی دی کی یو حدیث صحیح شتا دے سنت ویاغوی چی نا یو بگیم صحیح پوئی شلے بخبر دا دی دعوی پی سیبو مرکبہ دا صدا یو دا چی دا دا سورہ فاتحی جز دے پوئی گئے او دویم چی سوک وائی چی دا دا قرآن جز ندے امام مالک سے وغیرہ نو دا غیر مذہب بسی کی افتال مکی
پوهیږئ زموږ سره صرف په یو خبره کې خبره ده دی فاتحه جز موږ وایو نه دی امام مالک صاحب سره دواړو کې دی نو دی بس چل کی خپل مذهب باول ثابتي خپل مذهب څه شی دی اثبات الجزئیت ښا او نفي د مذهب مقابل وکي پوهیږئ نو ما ته ګورې دی بدري دلیل پیش کی یو په قولی روایت راوړي احادیث راوړي دویم به اجماع قولی او بیا به اجماع فعلی راوړي دا درې دلایل چې دی راوړي نه دا درې دلایل به د ټوله دعوه نه ثابتي پوهیږئ په دې احادیث سره به صرف جزئیت ثابت کی او په دې دوه اجماعین سره چې قولی او فعلی د بری سره مذهب مقابل سکی نفي اوس په پوه شولې دا څنګه چې په دې هر دلیل سره به خپل ټوله دعوه شي ټوله نه دعوه مرکبه ده شوله پوه شولې نو لنا لاندې لیکلي ای لمثبتي الجزئیه سوق جزئیت ثابتي داغي د فار احاديث منها ما روى ابو هريره رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام قال فاتحه الكتاب 7 آيات فاتحه الكتاب وآياتنا اولاهن بسم الله الرحمن الرحيم اولا سده بسم الله الرحمن الرحيم پوه شولې دا یو دلیل شول د دوی ها وقول ام سلمہ رضی الله عنها قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاتحه فاتحه وعد بسم الله الرحمن الرحیم آیه نو بسم الله الرحمن الرحیم یو آیت سکلو ویږي نو یو روایت ابو هريره رضی الله عنه او بل سلمہ رضی الله عنه ومن اجلهما اختلف او د وجه د دې دوالو احادیثنا اختلاف شوه دی په دې خبره کې چې انها آیه برأسها ام بما بعدها ام بما بعدها بسم الله الرحمن الرحیم یوازي آیت او کنا د ما بعد سره سره آیت ویګه به خبره پوښلې په اغلم بکی اولاهن بسم الله الرحمن الرحیم نو دا ځان له آیت معلومیږي او دی بلکې وعد بسم الله الرحمن الرحیم نو چې د ما بعد سره کې आवाज پوښلې نو په دې وجه باندې د دې منځ کې هم څه اختلاف دی چې دا مستقل آیت ته کله ما بعد سره څه آیت د دې دوه حدیثونو نه معلومه شوله چې بسم الله د سوره فاتحه څه ده جز ده پوښلې او ستاسو محشی لاندې په خبرې کړي لعله قرأه للتبرك شاید نبی علیہ السلام بسم الله سویلی ولي لأنه قد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أقسمت الصلاة یا اقسمت الصلاة سورة صلاة فاتحه سورة صلاة وایها پرون تیر شو کنه دا تقسیم شوه دی بیني و بین عبدی زما و زما د بنده منس کې نسبین نیم نیم ښه الى ان يقول العبد الحمد لله رب العالمين نګور شروع یې کوم نه کړی دا چې کله بنده وای الحمد لله رب العالمین خدای پاک وی زما ثنا بیان کړ دې څه غوونه چې کله بنده بسم الله الرحمن الرحیم وي پوښول دې کې بسم الله نشته ده او ګور ابو هريره سے مخ کې آیا حدیث کې سره علل اولاهن بسم الله او دلته الحمد لله رب العالمین پوښول نو دا غدا خو یو بل تمخ شوخه ویږي او انس رضی الله عنه منقول لي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف ابي بكر وخلف عمر فلم يجهر احد منهم ببسم الله الرحمن الرحيم او دا دور خلق منځونه کړي دي دا دور وخت او چاته بسم الله جهرن کدا د فاتحه جز و نه فاتحه جهرن ویل کیږي نو ما خامه ما سوتن او سحر کی بیا بسم الله ولې جهرن نه پوهیږي یاد مو کړل خبره او هر چې دا خبره مونږ چې کو چې دا مستقل آیت ته مستقل
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے منقول لی چی نبی علیہ السلام با دو سورتونو منس کی جدائی نا پیجندلہا چی دا سورت دا دین جدا دے تردی چی بسم اللہ الرحمن الرحیم بنادل شو فتبعو لگی دل فتبعو لگی دل چی دا طول قرآن سے دے والاجماع یعنی لنا الاجماع زمونگ دا پارا سدا علا انما بین الدفتین کلا اے دفتین منس کی چی دا سدے کلام اللہ پتہ ولگی دل بسم اللہ دا قرآنی صدا دا امام مالک سے ابتاغ مخالف تے دلیل پیش کو بل والوفاق علی اثباتها او اتفاق راغلے دے پا اثبات تسمیعی بانی پا مصاحب و پا قرآنونو کی پا ہر قرآن کی بسم اللہ خلق فریخی دا او دا بسم اللہ نا علاوہ نور یو لک نشت دے دا قرآن پا طرز بانی نا پتہ لگی گی چی دا بالفعل اتفاق را روان دے و طول پریخی دا پا مصحف کن دا قرآن صدا مع المبالغت فی تجرید القرآن سرد دینا چی مبالغه را روانه دا زور را اور کی پا تجرید القرآن کی چی قرآن بخالی کے ما لیس منہو دا اغسنا چی دا قرآن ننین پتہ لگی گی دا قرآن نا دا زکی پا کی فریخی دا دی وجن حتی لم تکتب آمین آمین دا قرآن حصہ نا دا ناغیر پا کی لکلے نے ندے لکلے شوئے ولزوالین نشاط آمین نلکلے کی داولی غیر قرآن دے او فاکا بسم اللہ غیر قرآن میں ندامم بیا نلی کلے گی دا خوچی دا دی دا لکلے کی گی او طول پریخی دا ولکہ پوئے گئے کنا نو دا دوار دلیلین امام مالک سے خلاف شخا او دا رنبی احادیث والا اگا دا غی خلافو موزمونگا خوا پوش لے بخبر ہوا نو اصل کې په دې صورت والی کې ټول صورتونه د فاتحه سره چې د فاتحه خپل خصوصیت نه خو صورت ته نو چې د دین خدا ولانه د فاتحه نو چې د دې جو شنو د هر صورت څخه شنو صورت والی چې څنګه دې ته میلاو دې سي هر صورت ته کنه چې د دې صورت جو شنو نور صورتونه کې بیا سدي په نه شولې ها او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا يعرفه لا نبی علیہ السلام د سورتین فصل نه پیژندلو بسم الله پته لګي چې د هر صورت سره ده راغلی ده ها پوه شولې به دې د مور په څه پوه شولې د بسم الله الرحمن الرحیم حکم بیان کو چې د قران یا د سورت حصہ ده یا نه ده اوس به بسم الله کې دنه خبرې کی با بارک خبرې کی ها والباء متعلقة بمحذوف ها با حرف جار دے او جار مانا راخکن کے دا با او طول حروف جار را فعل امانا دا فعل راکاگی خفل مدخول تخا مررت بدیدن کی بارا لگی مرور زید طرف تراکاگی ها پوشلے ناپیس سے بسم اللہ نمخ کی خسشتے نا چی دے راکاگی وہی گئے چی دے او سڑی کار سی راخ کلی نو خصب مولا گوری چه راک آگی کنا با کار خود اگر راخ کلی نو مخی تا خصشتا دے نا نتا توائی والباو متعلقة بمحذوف با متعلقة دا چا پوری او تقدیری داشو بسم اللہ اقرأو بسم اللہ تا استماع افتدا کی ویلو خاص پنم دا اللہ قراءت کو کوش ولے افی سیب کمفیل چه مونگ رئیستلے دے کمفیل چه نو بہتر خدا دا چه فعل عام رو باسو دکا جار مجرور ظرفی او ظرف لچتا متعلق رو باسی نا عام برو باسی سب رو باسی خو علا با عام رو باسی چه قرینه دا خصوص نی ها قرینه اکا دا خصوص قرینه موجود ون بیابا نشاط قرینه شتره لأن الذي يتلوه زکا اغسیس چه پا بسم اللہ پسی شاط را روان دے اغا مقرون اغا لستلے کی نو اقرأو با اس کو دا بسم اللہ نرستو دا سی سیزوے چا خوڑا لے کے دو نبیا بولا آکلو مونگ رئیستو کدا سی سیزوے چا غس کا لے کے دو نبیا بولا خود بسم اللہ نشاط دلتا سدے الحمد قرآت تے گنا لستلے کی نو فعل دا قراءت را روان دے نا اقرأو برو باسو اس کا فعل دا اکل را روان ہوئی نا بیا با آکولو بے کدا شرب را روان ہوئی بیا با نا پوئے گئے با بختو بانے
نو لأن الذي ذکا هغه سیز او هغه فعل یتلوه چې دی پسې شاته را روان دی مقرون هغه لوستلی کېږي. نو سبا ووایو بسم الله اقرأو. تاسو ته ما ابتدا کې هم خبره کوه، فعل به راوباسو، خاص به راوباسو، مؤخر به راوباسو، درې واړې وکړل. ښه فعل راویستو ځکه دی عامل دی او دا جار مجرور معمول دی او قوت دته حاصل له فعل ته په عمل کې. ها د وجه د محتاج نه خاص پر او باسو د قرینه د خصوص موجوده ده. ها مؤخر به او باسو چې په اختصاص دلالت کوي. وکذالک یزمر، وکذالک اے دې نه تاسو ته قاعده بیانی څه بیانی اے آسان طریقه ده. اپیسبو یو سړی چې کم فعل کی ار یو فعل چې پوښله به خبره باندې او دی وی چې د دې فعل په ابتدا کې ز سره وړم بسم الله راوړم پوښله به خبره باندې نو هر فاعل لفکار دی که خورون کې دی نو دیم فاعل نه، که سکون کې دی دیم، که لیکون کې دی دیم او کار کی کنه که ویون کې دی نه دی. نو پکار دا ده چې هر فاعل دی هر داسې لفظ را اوباسي داسې چې تسمیه د هغې دپاره څه وګرځي مبدا وګرځي چې شروع یې د څه نه راشي د بسم الله نه راشي. نه که دی خوړونکی دی جو خوراک ترې راوباسي، که سکونکی دی جو څښاک ترې راوباسي. پوه نه شولې؟ نو وکذلک یزمر دک شان به پټ راوباسي کل فاعل هر یو ما هغه څیز به راوباسي هغه یعنی هغه لفظ براوباسي یجعل التسمیه مبدا له چې تسمیه د هغې دپاره څه شي مبدا شي، یعنی د هغې شروع د څه نه وشي د بسم الله نه وشي. پوه نه شولې؟ ها تاسو پوه شولې به خبره باندې ها دې کې لږه تسامح کړې ده. ښه اپیس تسمیه د فعل حقیقی د پاره مبدئی. ها اے د خوراک د پاره د سکاک د پاره د تللو د پاره نه هوته نشي راستله. اخو تبر او باسی فعل نحوی ور او باسی هغه فعل نحوی چې په دې فعل حقیقی دال له. ها اے بسم الله مبدا د چا د پاره ده د خوړلو د پاره نه. خوړل خو ته نه راو باس، خوړل خو معنا مصدری ده کنه نه په دې خوړلو چې کم فعل نحوی دال له اکبر او باسی چې هغه اکلو ده. صحیح ولکه تاسو پوهیږئ کنه. نو وکذالک یزمر دک شان به پټ راو باسی هر فاعل ما هغه هغه فعل نه هغه لفظ پوهیږئ چې هغه لفظ مناسب د څه سره چې ته د تسمیه د پاره هغه فعل بیا مبدا ګرځولې شي. پوهیږئ په خبره باندې نو هغه لفظ براو باسي څه براو باسي. تاسو پوه شولې؟ نو دلته وګوره شاته فعل سره روان دی لوستل کنه او بسم الله مبدا د لوستلو لپاره شو او د لوستلو سره کوم لفظ مناسب دی اقرؤون څه براو باسي. اوس په پوه شولې؟ وذلك اولى من ان يزمر ابدا او دا اولاد د دین چې ابدا او راو باسو سره او باسو اے ابدا او ز شروعكم بسم الله پنوم باندې بسم الله الرحمن الرحیم ابداونا بسم الله الرحمن الرحیم اقرؤ اولاد. ها ولکه تاسو په یوه کنه ها ولی اولاد باوجود بدون چې ښکاری خو ابداو غره ځکه ابداو اپیس داسې فعل چې فعل عام دی د ارشي شروع ته شامل دی. شروع ده کنه د خوراک هم خلق شروع کی او سکاک هم شروع کی ارشي شروع کی کنه د ابداو سره مناسب دی. نه مونږ وی مناسب هم دک فعل عام دی خو چونکې قرینه به څه خصوص کې نه بیا دا غوره دی. پوه شولی به خبره باندې. بله دا خبره چې اپیس د ابداو سره د استعمال مطابقت نشته دی او د فعل خاص سره مطابقت د استعمال شته دی. قرآن ته وګوره نو قرآن شریف کې سره ایستلی بسم الله مجریها و مرساها. احادیث مبارکو کې دعاګانې راغلي بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا
نو ولوج او خروج او اجراء او ارساء دا ټول افعال پوهیږئ یا جبريل علیه السلام قول کی چرازی بسم الله ارقیکا دا الله په نوم دې دمومه بسمک اموت دا الله په نوم باندې ودکېږم دا ټول سره راغلي اے چې سوره استعمالات ګوري قران او احادیث مبارکو کې نه دنه استعمال د فعل خاص راغلی دی نه دا دغه سره نه دی وای دا اولاد ابدعون ذکر دی چې لعدم ما د وجد نشوالی د هغه سنه یطابقه چې د ابدعو سره شي مطابق شي اے د مطابق نشته د استعمال د مطابق او د فعل خاص سره مطابقت وما يدل عليه دا ما يدل فما يطابق باندې عاطف دی لعدم ما يدل عليه لعدمه د وجد نشوالی د هغه سنه چې هغه دلالت کوي بچاونه په ابدعو باندې اے جار مجرور خو صرف څه غواړي چې مال متعلق راو باسه ها په نشه دا خبره باندې دا هغه متعلق ته ارسم غري استلیش او غره دا چې فعل عام راو باسه خو چون کې قرینه د خصوص ته نو دا قرینه د خصوص دلالت کوي چې سره راو باسه خاص راو باسه او کته ابدعو یا عام راو باسه نه پاغي باندې سو دال شي نشته څه قرینه به او افتدائي دا عطف ته د ابدعو وذلك اولى من ان يزمر ابدعو او وذلك اولى من ان يزمر افتدائي چا سره استلې دي ابتدائي کائن بسم الله الرحمن الرحیم بشي مبتدا یې استلې ده نه چې مبتدا یې راوي استل نه بیا بسم الله بل کائن راو باسي کونه شولې تا طویل زیادت ازمار فيه دي کې بیا ازمار څه ده ابتدائي را وباسنه ابتدائي مضاف له مبتدا شولا بسم الله لبذان بیا سره وباس نو بیا به خبره څه شولا نو د ابتدائي نه هم ورشو د ابدعون هم څه شولا دې پورې پوه شولې وتقديم المعمول هنا اوقع دې نه بل مسله بیانې چې اقرأ رست روباسي اول کې ولې نه روباسي دا بسم الله ولې رامه